هواګانې لګي او زه ما کاتب دی موږ راوړو دلته کې سیند غاړې ته موږ وایي چې دوی سره کوم مسافر دي هغو سره د سیند غاړې دا ماحول شریک کړو د کلي هغه او ماحول مو د شریک کړو کاتب هغه ماحول باره کې څه ور غواړئ موسم څنګه دی ډېر زیات باران وشو یاره موسم خو ډېر ښکلی موسم دی او باران هم همبارې باران وشو او اوس موږ راغلي یو د سیند غاړې ته ماحول خو ډېر زیات ښه دی او موږ وایو چې مسافر دې هم لږه دا ویني پوه شوې انجوای دې واخلي ملګرو څنګه کتی شي دغه جوار چې کوم دي دا هم غټ شي اوس دغه د جوارو کار شي د جوار هم غټ دي او ګرمي دا په شکال شروع شوې ده الحمدلله نن د ټولو ورځو نه دا نننۍ ورځ چې کوم دا ډېره زیاته ښکلې ورځ ده او موږ راغلي دي سیند په دې غاړه ګرځو او تاسو چې کوم دی ولاګ جوړو تاسو دپاره خاص کر کې مسافر دي هغو دپاره نو ولاګ اخره پورې ګورئ ویډیو لایک یې سره خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ راځئ کته ځو سیند په دې چپه باندې تاسو سره سیند غاړه مې ښیو او بیړۍ چې کاتب چې کوم دی مالټه مې راوړله ترې تورې مالټې خورو او د سیند په غاړه ګرځو تاسو دپاره ولاګ جوړو او راځه نور څه غواړې بس روان یو سیند غاړې ته دا مسافرو ته وښیو چې مسافر هم دا سیند غاړه ویني بلکل څنګه چې خوښېږي که نه خوښېږي بلکل صحیح خبره ځکه چې کوم مسافر دی هغو ته به دا کله یادېږي هم که نه لکه موږ ویو چې موږ هغو ته دا ځای ښیو دا زړی چې کوم دی لږ سکون شي دا خپل کلی ویني زموږ د سیند ګړی چې کوم دی دا په پوره شنګله کې ښکلی دی دې نه پلین دی او بل ښایسته دی چې کوم دی نیچې خو د بدقسمتۍ لاسه دلته کې روډونه او هسپتالونه د هېڅ قسمه سهولت نشته نو خلک چکر ولا دلته کې نه راځي که دلته کې روډونه پاخه وي نو دلته کې به د لرې لرې ځای نه دي اباسین چې کوم دی خلک چکر ته راتلو او دلته کې کوم دی دغه د هر چا روزګار بلکل یار خلک په ډېر زیات راتله دلته ولې چې دا ډېره ښکلې علاقه ده د دې په شانې بل څه ځای داسې ښکلی موږ نه وینو خو څه د عوام کمزوري ده او څه زموږ کمزوري ده نو بس دې کې به موږ څه ووایو ولاګ اخره پورې ګورئ څنګه چې ملګرو تاسو کتی شئ دا زموږ د کلي هغه ګودر دی کوم دی کې چې موږ مازدیګر ټایم ټاټۍ به جوړو او بل طرف تاسو کتی شئ دا نغرۍ تاسو کتی شئ دې کې به موږ زموږ ملګري کسان چې کوم دي هغه راځي دلته کې پروګرامونه کوي او د سیند په دې غاړه باندې تاسو کتی شئ دغلته مخامخ تاسو بیړۍ مخ ښکاري بیړۍ کته هلته او دنګې دا کتی شئ دا نغری جوړ کړلی په دې کې پارټیانې کوي ماستن واړه راځي او داسې دي لرګي پکې هم پراته دي او ځو کته دي بیړۍ طرف ته څنګه چې ملګرو څه کتی شي دا د ګودر بیړۍ ده او دې وخت کې ولاړه ده نو دا د ګودر کښتۍ ده وړه نو انجوای وکړئ څنګه چې ملګرو کتی شي دې ساعت کې اوس موږ رالو سیند غاړې ته پورې بیړۍ ته به خېږو نو نن چې کوم دی ډېر زیات کاتب وویل په دې ویډیو کې ډېر زیات ښکلی ماحول دی او په دې راغلیو دې بیړو ته بیړۍ کې ناست یو د دې دا چې کوم دی دا ویړه بیړۍ ده کښتۍ د ګودر دپاره خاص کر کې دا جوړه شوې ده نو بیړو باره کې به خو دا وایم چې اوس سیند ټایم شو د بیړو سیزن چې کوم دی هغه مسلسل شروع شو او د دې نه پورته به څلور پنځه میاشتې مسلسل چې کوم دی دا به ریپور ته بیړۍ چلېږي ریپور نه چې کوم دی دا بیړۍ غټې بیړۍ چې کوم دی ریپور نه مال راوړي داسې سورلی پکې ته وړي نو ډېر زیات ښکلی ماحول دی دا خلک چې کوم دی ټول مال بیا د کچې نه راځي چکر یې هم کچې لګوي او بله خبره دا ده دا بیړۍ چې کوم ولاړه ده په دې کې بیا لرې لرې ځای خلک راشي چکر له او په دې بیړۍ کې بیا چکر لګوي بیړۍ بره یو ځای هغلته بند کړي بیا پکې ځان سره سلنډر او دغه سامان چرګ مرګ دا سامان یوسي بیا پکې پارټیان هم کوي نو ډېر زیات ښکلی ماحول دی نو بس